السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته ریکارډینګ کوو. د خیر سره په دې مقام یو ځل بیا په کولې غره کې ګنډاوټ سره موجود یو. دلته کې دوو دیګونو د صدقې بندوبست شوی دی. دې ځای لوکلی چې کوم مزدوران په دې درنګونو کې په دې کولې غره کې چې کوم د کار کوي، نو د یو د غاټو وریجو سره د غوښو، بل چې کوم د نری وریجو سره د غوښو بندوبست شوی دی. دوو فیملیو د طرف نه، یو چې کوم دی موږ د ویلیج کوټلی کلان سایډ نه، بل چې کوم دی ویلیج صالح خانه سایډ نه فیملی چې کوم دی د صدقې بندوبست کړی دی. الله پاک دې د صدقې په خپل در کې قبول او منظور کړي. موږ تاسو ته د ریکارډینګ کوو. دې نه بعد چې کوم دی دلته چې تقسیم وشي، بیا به د خیر سره چې کوم دی نو موږ په مدرسه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کوټلی کلان کې چې کوم دی نو د دوو صدقو بندوبست شوی دی. وا چې کوم دی نو لکه د دوو فیملیو د طرف نه دي. یوه فیملی چې کومه د یو د غاټو وریجو دیګ دلته بندوبست کړی، سیم هلته په مدرسې کې چې کوم دی د ورغومي بندوبست کړی دی د صدقې. چونکې هغې فیملی کې لږ بیماري غوندې کې ده، نو دو صدقې چې کوم دی نو دو هغې لکه فیملی دپاره چې کوم دی هغې طرف نه د کولې مزدورانو ته او د مدرسې چې کوم ماشومان دي هغې دپاره د صدقې بندوبست شوی دی. وایي دې نه علاوه چې کوم دی نو دوه ورغومي چې کوم دي اب د خیر سره موږ د محله شاترخیل کوټلی کلان یوه فیملی د جانزیب ما د بیرسټر صاحب د هغې په برمنګم کې چې کوم دی د دوو زامنو لکه ماشومان شوي دي، پیدا شوي دي، نو هغې په خوښۍ کې چې کوم دی د حقیقي صدقې پروګرام دی. نو انشاءالله موږ به اول چې کوم دی نو دلته کې دا چې کوم تقسیم دی د خیرات دا به کوو. او دې نه بعد به بیا مدرسې ته ځو، نو هغې کې به هم درته پوره کمپلیټ ریکارډینګ کوو. نو موږ سره اوسئ او موږ یې طرف نه چې کوم دی نو جانزیب ما ته بلکې هغې پوره فیملی ته د ماشومانو پیدایش خوښي ډېر مبارک شه. الله پاک دې ورته نیک عمل او صالح استر کړي سره د روغ صحته. نو ویډیو ګورئ، خپل هم ګورئ او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. کومه صدقه چې تاسو ته راغلي د خیرات د دوه دیګه، یو د غاټو وریجو یو د نری وریجو که نه، دا موږ کلیوالا یو دوې فیملی دي. یوه فیملی چې کومه ده نو هغې په کور کې بیماري ده، هغې دپاره د روغ صحت دپاره دعا وکړئ چې الله پاک دې هغې ته شفا ورکړي او دا مشکل د تکلیف وخت دی الله پاک ورته ختم کړي، الله دې ورته لکه ژوند ورکړي. او بله چې کومه فیملی ده هغه چې کوم دی موږ یوه خور کلیوالا هغه چې کوم دی په امتحان کې کامیابه شوي ده، نو هغې ته دعا وکړئ، هغې ووایي چې ما دا صدقات تاسو یاد کړئ چې دې ته اوسئ که نه. نو هغې ته هم دعا وکړئ چې الله پاک دې په ژوند کې ورته نورې کامیابۍ ورکړي، ترقي دې ورکړي، او بس الله پاک دې چې څه مشکلات وي پریشانۍ وي الله دې هغې ختمې کړي. آمین ثم آمین. ځه شروع که ځه، الله دې دا دعا قبول او منظور کړي. په طریقه سر نه دا پلکې ده، دا پلکې ده، دا ګوړي کې ده، دا د نارې وریجو دیګ دغه دی. بله سټارټ بسم الله وشوه. اندازې ساچه چې ټولو ته میلېږي، غاټې وریجې هم شته دی. ځه ورور مې ده موږ کسې شیخه ورته طرف کوو. ځه نورم دي چې ټولو ته میلېږي. دا وګورئ جي دا ماشاءالله دا ټول دې ټیم کې دی چوټي شي، بس موږ یې دې ټیم لکه نوټ کړی دی په دې ټیم کې ورته چې څه صدقه خیرات بیا ورته راورسوي. غوښه پکې لاندې راوړه چې راوځي پکې. صحیح ده بس دا خلم کنه ده. دا بل دیګ چې کوم دی دا د غاټو وریجو سره د غوښې دا هم تقسیم لګیا دی، ایټ ا ټایم دواړه لګیا دي. نصیب و درغلی موږ سره ماما هم را سره دی. بس د خیر سره چې څه طریقه کار وي دلته کې موږ آمین ثم آمین آمین ثم آمین. هر سړی دومره پیسې چې زیاتې نه دي چې دومره وریجې او دومره خورۍ او دومره تکلیفونه کوي که نه. صحیح خبره. الله دې بس زړه مرادونه ټول وکړو. آمین ثم آمین.
اوس کا چې سوپری او سره نه غاټي وریجی کا سو دې پیرو شاله دوه وریجی شتاله هغه ټول نری وریجی ده دوه شاله دوه وریجی ده هغه په دې کې دا ریکم د خیر چلی بل څوک هم نه وروړي تاسو وروړئ بل څوک هم نه وروړي نو بس موږ ته دوا کوي کنه ګوره موږ به در چې موږ کاملوي تاسو ته وروړي موږ ته دوا کوي موږ مسافر ته دوا کوي دا نه وړي دا وګورئ چې دا لک پکې و موریدو چې دا لک پکې چې بل موږ ته څوک نه وروړي تاسو یې صرف وروړي بس موږ خو دغه خپل ټیم ورته وبوسو تاسو چې څه صدقه خیرات ویلې چې بار نه چې موږ ته څنګه فیملی څنګه وایي لکه ډېر موږ ته وایي چې لاندې مدرسې ته اوسئ موږ مدرسې ته اوسو ډېر وایي چې دلته د کولې د مسافر ته کوم لیبر دی دی ته اوسئ نو نن دغه موږ یو ځل بیا راغلي یو وایي دی پکې داسې شي چې یوه ټیم خوراکه ورته بچت شي لکه دا اوس ماښام ته ټیم نږدې دی نو بس دی دا چاولې پکې بیا وخوري نو بس د غاټ وریجم دیګم شته ده سام نیمه پاتې ده خو زیات زور ماجد صاحب چې ویلور ده د ټول ملګری د نری وریجو هغه کوي چې ګنیره نری وریجو شو کنه بس صادق دغه د ختمیدو ولا د نری وریجو او د غاټو ولا چې کوم نه یا پاتې ده سام نیمه پاتې ده بس راواچو ودی کې باز دغه د شیخ څخه کوم نه نو د نری وریجو د کوم دی دغه د خاتم شو سوري دې بس هغه اول یو نشته دلته کې د خلکو نری وریجو د پوره کوشش کوي بس نشته کنه یاره بس دغه د جی د غاټ وریجو دیګم چې کوم نه تقریبا دغه خاتم شو چې چا څه نصیبه وه هغه وخوړلو ویړلو نری وریجو او د غاټو چې کوم دیګ د دغه قتل شي بس الله پاک دې دا صدقه خیرات په خپل در کې قبول او منظوره کړي چې څه مقصد دې پوره شي امین ثم امین نو ټوټل 3 ورغومي دي د مدرسې لپاره د ماشومانو لپاره ان شاء الله دې به اوس الولا کیږي تاسو ته به کوم ریکارډینګ کوو نو بس الله پاک دې د صدقې په خپل در کې قبول او منظور کړي چې کوم فیملی او دې ماشومانو دې مدرسې چې کوم د سټوډنټس دي دې لپاره چې کوم ده دې حقيقي او د صدقې بندوبست کړی دی زه حاجی تاسو د وایټ کلر کې چې کوم د ورغومې ویني دا ایمو یو ویلیج صالحانه فیملی د طرف نه چې کوم نه نو دا صدقه ده د مدرسې د ماشومانو لپاره چونکې هغه فیملی کې لغونه کې بیماری ده ایمو یو مشر دی هغې لکه زوجه صاحبه نو الله پاک ته هغې ته روغ صحت ورکړي او الله پاک ته دا صدقه په خپل در کې قبول او منظوره کړي چې څه مقصد د پوره د مدرسې ماشومانو لپاره کړي ده نو ان شاء الله اوس بیا لولا کیږي او لولینه بعد به چې کوم نه بیا به خصوصي دواګانې دغه فیملی ته چې کوم چې مو یې سلیخونی کړي ده په برمنګم کې هغې ته به دواګانې کیږي حاجی دا دوه ورغومي چې تاسو وینئ دا د حقیقي د صدقې پروګرام د مدرسې ته مو یې دغه راوستو د ورغومي او دا چې کوم دی نو په برمنګم کې مو یې محله شاتر خیل کوټلی کلان جانزیب ما بیرسټر صاحب هغې په برمنګم کې دوه منصي پیدا شوي دي د انور زیب او د اسلام زیب مو یې طرف نه چې کوم دی نو هغې ته لکه ډېر ډېر مبارک شو الله پاک ته د حقیقه او صدقه په خپل در کې قبول او منظوره کړي ان شاء الله دې به اوس چې کوم دی نو حلوله کیږي او یا لولې نه بعد به چې کوم دی نو د قرآن شریف اهتمام خاتم دلته کې بندوبست شوی دی ماشومان به چې کوم دی د قرآن شریف خاتم هم کوي او بیا به اخري کې چې کوم دی نو مولانا صاحب خصوصي دعاګانې کوي دغه فیملی لپاره او ماشومانو لپاره حاجی بس دغه د خیر سره د قرآن شریف تلاوت لګیا دی خاتم لګیا دی ماشومان تاسو کتل شي جی ان شاء الله چې
دا د قرآن شریف ختم وشي تلاوت وشي نو بیا به مولانا صاحب خصوصي دواګانې هغو فیملیو ته کوي چې چا موږ ته د دوا دپاره لکه ریکویسټ کړی دی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا الله کم ختمونه چې وشو په خپل دربار الیا کې قبول منظور امين. کم تلاوت چې وشو الله په خپل دربار الیا کې قبول منظور امين. کم مقصد دې پوره وشو الله غو مقصدونه پورا امين. یا الله غو مقصدونه پورا امين. دې سم مقصد دې پوره کم دې خلکو دې ختمونه الیا غ ټول مقصدونه خپل غیبی خزانه پورا کړي. مولانا صاحب دی کې پهلا نمبر چې کوم دی مویا د صدیخونه کلی و فیملی یو مشر په برمنګم کې هغه مو ته صدقې دی پوره یو د غاټو ریجو هغه مو کولې غره کې مزدورانو باندې تقسیم کو او بل چې کوم دی یو چیله ورغومه دا تاسو د مدرسې دی پوره نو هغه په کور کې بیماری ده هغه زوجه صاحب هغه مشر چې کوم لکه بیمار ده هغه ته هغه بچو ته د روغ صحت دی پوره چې کوم نو دوا وکي دا چې دا کم صدقه کړي الله په خپل دربار الیا کې قبول منظور کړي. امين. هغه بدله یا الله په دنیا او په آخرت کې ورک. امين. خصوصي دې پاره کړي چې الله دې مریضانو ته شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کړي. یا الله شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کړي. امين. یا الله دې مریضانو ته شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کړي. امين. یا الله خپل د صحت خزانه او صحت او نصیب کړي. امين. یا الله خپل اطاعت د عبادت د پاره او روغ صحت او نصیب کړي. امين. د برکتونو والا ژوند ورته نصیب کړي. امين. نور چې هغه سمره مریضان یا الله ټول ته شفای کامله عاجله مستمره او نصیب آمین. مهلک لا علاج بیماریونه وساتي. آمین. هر قسمه تکلیفونو پریشانه مصیبتونو نه حفاظت فرمای. آمین. بل مولانا صاحب ایمو په برمنګم کې د محله شاترخیل کوټ لیکلان جنزیب ما بیرسټر صاحب یغه په دوا منسی پیدا شوی دی یو د انور زیب مشوم پیدا ده او بل چې کوم د اسلام زیب نو هغه تم چې کوم نو خصوصي دواګانې او کې د حقيقي پروګرام د صدقې پروګرام هغه فیملی دی طرف نه ده. اسلام زیب صاحب اسلام زیب اند انور زیب اسلام زیب اند انور زیب د صدقه کړي یا چیلیر وستلی یا الله د صدقه په خپل دربار الیا کې قبول منظور کړي. امين. یا الله دې بدلی په دنیا او آخرت کې ورک. امين. یا الله دې بدلی په دنیا او آخرت کې ورک. امين. خصوصي ماشومان شوی هغه حقیقت د دعا ورته چې الله رب ته دغه ماشومان نیک عمل او صالح استر کړي. امين. یا الله برکتونه والا ژوند ورته نصیب کړي. امين. دغه ماشومان یا الله خپل والدین لپاره په دنیا او آخرت کې سترګو اخواله وګرځي. امين. نه فرمانه او بدعملیونه ورته وساتي. امين. د هر قسمه بیماریونه ورته یا الله وساتي. امين. روغ صحتونه ورته نصیب کړي. امين. په دنیا او آخرت کې ورته یا الله دغه ماشومان دغه بچی د سترګو اخواله وګرځي. امين. د هر قسمه افتونو شرونه ورته یا الله حفاظت فرمای. امين. حسدین حسد نه یا الله ورته وساتي. امين. شر پسند شر نه ورته وساتي. امين. یا الله ظالمانو ظلم نه ورته وساتي. امين. اجرونه دولتونه سپټولونه ورته یا الله وساتي. امين. او یا الله دا کوم صدقه چې کړي هغه بدلی په دنیا او آخرت کې ورک. امين. نورم سمره بچي یا الله د هر قسمه تکلیفونو پریشانه مصیبتونو نه وساتي. امين. او د نافرمانه او نه ورته یا الله وساتي. امين. خپل والدین لپاره په دنیا او آخرت کې سترګو اخواله وګرځي. امين. سمه بل مولانا صاحب یو خور په برمنګم کې چې کوم نو هغه په امتحان کې لکه کم یو بشوي ډیګري اخستی ده نو هغه د پورغي چې کوم نو صدقې بندوباس کړو په کولې غره چې کوم مزدورون دي نو هغه تم لکه داو کې چې الله پوکته ورته نورم کم یو به ویر کې هغه فیملی تم چې کوم نو داو دغه خور دغه صدقه الله رب په خپل دربار الیا کې قبول منظور کړي. امين. یا الله نور کامیابی مرته نصیب کړي. امين. هر قسمه رکاوټونه په خپل فضل او کرم سره یا الله ختم کړي. امين. حق الله برکتونه والا روزګار ورته نصیب کړي. امين. حق الله فراخ روزي ورته نصیب کړي. امين. رزق حلال ورته یا الله ور نصیب کړي. امين. چې سمره مې دې زړه مونږ د شری حاجتونه دی یا الله تور باندې علیم او خبیر ذات یا الله خپل غیبی خزانه پورا کړي. امين. د هر قسمه تکلیفونو پریشانه مصیبتونو نه یا الله وساتي. امين. او یا الله حق الله فراخ روزي ورته نصیب کړي. امين. نور کامیابی ورته یا الله خپل خزانه نور نصیب کړي. امين. مولانا صاحب ایمونګه لګا د محله نه مورخیل واترور زوجه صاحبه سرور خپل هم بیمار ده او هغه چې کوم نه خوندم بیمار ده هغه تم د روغ صحت دی پوره او هغه فیملی دی پوره چې کوم نه دواګانې وکړي.
دغه سرور کور ولا او جی هغه ته دعا وکړه تر ته چې الله رب روغ صحت ور نصیب آمین یا الله روغ صحت ورته نصیب آمین د خپل عبادت لپاره او ته یا الله صحت کامله جلا مستمره او نصیب آمین خپل یا الله د صحت د خزانه او ته صحت نصیب آمین او خوانین بیمار بالکل جی هغه تم دعا وکړه خصوصي چې الله رب روغ صحت ور نصیب کی آمین یا الله شفای کامله جلا مستمره او ته نصیب آمین څه قسمه بیماری دی یا الله په خپل فضل او کرم سره او ته یا الله غي بیمارانه شفای کامله جلا مستمره او نصیب کی آمین نورم دغه سمره مریضان یا الله ټول ته شفای کامله جلا مستمره او نصیب کی آمین ثم آمین یو مماد جی مو د محله نه ورخیل کوټ لیګلان هغه لکه مشومون بچی بیمار دي هغه تم د روغ صحت دی پوره وي هغه فیملی چې سم مشکلات تکلیفات وي پریشانی وي هغه د پوره خصوصي دعاګانې وکړي دې فیملی لپاره دعا وکړه چې الله رب دې هر قسمه تکلیفونه پریشانی مصیبتونه په خپل فضل او کرم سره ختم کړي آمین یا الله سمرم رکاوټونه ټول رکاوټونه په خپل فضل او کرم سره ختم کړي آمین دغه سمره مریضان دی الله ټول ته شفای کامله جلا مستمره او نصیب کړي آمین روغ صحتونه ورته نصیب کړي آمین یا الله خپل د صحت د خزانه ورته صحتونه ور نصیب کړي آمین یا الله چې سمرم دغه شری حاجتونه دي زړه ارمانونه دي تور باندې علیم او خبیر ذات الله خپل غیبی خزانه پورا کړي اتفاق او اتحاد ورته نصیب کړي یا الله به اتفاقانه وساتي او چې سمرم تکلیفونه پریشانه مصیبتونه بیماری دي الله په خپل فضل او کرم سره ختم کړي آمین بل مولانا صاحب یو ملګری دی او هغه ریکوست کړی چې هغه الته کې لکه په برمنګم کې خوري ده او هغه خور ته چې کوم نه نو لکه خپل چې کوم هغه ځای کې مخالفین دي نقصان ور کوي تکلیف ور کوي آسی مشکلات ورته پیدا کوي نو هغه خور دی پورم چې کوم دی او هغه فیملی دی پوره چې کوم دی دعا وکړي چې الله پاک دغه مخالفینو ته نیکه هدایت وکړي او دا دې نه الله پاک باج وساتي دا خور ته دعا وکړه چې الله رب ته حفاظت فرمای آمین یا الله حفاظت فرمای آمین د هر قسمه شر پسندونه حفاظت فرمای آمین ظالمانو نه یا الله حفاظت فرمای آمین دا کم خلق چې ته نقصان ور رسي یا الله غي ته هدایت نصیب آمین یا الله هدایت ورته نصیب آمین دا شر پسند ته ظالمانو ته یا الله هدایت نصیب آمین او د خور ته الله د عزت د حیا د پاک دامنه ولا ژوند ورته نصیب آمین یا الله عزت د حیا د پاک دامنه ولا ژوند ورته نصیب آمین د هر قسمه فتنو شرونه یا الله حفاظت فرمای حسیدین حسد نه یا الله حفاظت فرمای شر پسند و شر نه یا الله حفاظت فرمای ظالمان ظلم نه یا الله حفاظت فرمای او یا الله عزت د حیا د پاک دامنه ولا ژوند ورته نصیب کی او دغه ظالمانو ته یو ځل بیا دعا کوي چې الله رب العزت ورته هدایت نصیب آمین او برمنګم کې جی مو یا د کلی چې کوم دی نو لکه مشومون دي جی هغه خپل په دی روجي میاش کې چې کوم دی ډونیشن جمع کړو مو یا لکه چې کوم غریبانان دي هغه دی پوره چې کوم مستحق خلک دي هغه دی پوره هغه مشومون ډونیشن جمع کړو هغه مشومون تم دوا وکي او دغه چې نور څومره مشومون دي هغه تم دوا وکي چې دغه سي کار خیر کورونو کې چې کوم دی د غریبانو چې کوم دی نو مرسته کوي یا الله دغه صدقات په خپل دربار یالیا کې قبول منظور کړي آمین ماشومان دي دعا ورته کې چې الله رب دې بدلی په دنیا او آخرت کې ویر کړي آمین یا الله دې بدلی په دنیا او آخرت کې ویر کړي آمین کامیابی ورته یا الله ور نصیب کړي آمین مستقبل یا الله خستا کړي آمین دنیا او آخرت یا الله خستا کړي آمین دم فکر وکړو د غریبانو مسکینانو ماشومان دي یا الله دې ټول بدلی دې په دنیا او آخرت کې ویر کړي د هر قسمه فتنو نه حفاظت فرمای شر پسند او شر نه دې ماشومان حفاظت فرمای حسیدین او حسد نه یا الله حفاظت فرمای یا الله دشمنی او بدیو نه وساتي ظالمان او ظلم نه وساتي روغ صحتونه یا الله ور نصیب کړي روغ صحتونه ورته یا الله ور نصیب کړي د هر قسمه مهلک بیماریو نه یا الله حفاظت فرمای یا الله د هر قسمه مهلک بیماریو نه حفاظت فرمای ادا سمرم د زړه ارمانونه شری حاجتونه یا الله خپل غیبی خزانه پورا کړي ټول رکاوټونه ورته یا الله په مستقبل کې ختم کړي او چې د سمرم د زړه ارمانونه شری حاجتونه یا الله تور باندې علیم او خبیر ذات یا الله خپل غیبی خزانه پورا کړي حق الله فرخ روزه ورته نصیب کی حق الله فرخ روزه ورته نصیب کی برکتونو والا ژوند یا الله دې ماشومان ته نصیب کی برکتونو والا ژوند ورته نصیب کی وصلی الله علی النبی الکریم و علی اله و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جزاک الله امین مولانا صاحب دو 8000 روپے دي کنه دو دغه خور د برمنګم نه چې کوم مو ته ریکوست کړو دا و دي پوره چې کوم مخالفین ته نه کلوریږي او نقصان ورکی دو هغه خور د طرف نه تاسو د مدرسې د ماشومان دی پوره نو دا به دې باندې به تقسیم کیږي صحیح ده جی صحیح ده موږ ورته خصوصي وظیفه هم شروع کو ان شاء الله حفاظت دفاره او خپل دې وظیفه کوي فسيكفيكهم الله هو السميع العليم او په ذهن کې دغه مخالفین ورولی الله رب العزت په نکلور کې الله به کوم د حفاظت فرمایي صحیح جزاک الله حاجی تاسو دا ویډیو کمپلیټ وکړه د کولی غره کې چې کوم د دیګونو تقسیم او عاموم د ریکارډینګ کو او هغې نه بعد چې کوم نه نو دلته کې په دې مدرسه کې چې کوم د حقیقي او د صدقې
بندوباسو د ورغومو عامم ته اوس پکې ریکارډینګ وکړو مولانا صاحب پکې خصوصي دواګانې هغه ټولو فیملی ته وکړي بس اوس به پکې مو یادماولو انشاءالله بل نوي کلیپ سره بیا حاضرېږو په خپل نیټورک زما کلی کوټ لیګلان باندې تر هغې پورې اجازات اخلو الله حافظ الله پامان